जी ज़मा खपल नम बिलाल दे और उर्फ़ी सना कोको नम भी दे और कराची اوسېدونکی یم بس د فیلډ ته د دې د وجې راوتي مونږ که نه ځکه کور د اول ټول نه پهله خو اول مونږ ته کور کې دغه نه ملاوېږي اول کور کې مونږ ته وایي چې ته یې ژړایې ته دا یې ته دا یې زه به خپله ځان خبره وکړم زه به نور ملګري نه یادوم زه اول خپل ځان خبره وکړم ما ته چې ټول نه پهله مونږ به زه به روټۍ ته ناست وم پلار سره خویندو وروڼو سره نو زما خویندو وروڼو چې کوم دی هغه زما د بچي په ځای دي ټول مشر یم زه نو خویندو وروڼو ته به زما پلار وایي دې ته تاڼي ووهه دې ته پړقه ووهه دې ته وایي چې ته یې ژړایې دې ته وایي ته دا یې ته دا یې ته دا یې نو ما یو ورځ پلار ته مې چې ته زه ما ته یې ژړاوې ته ما ته دغه نو خامخا به زه بګړاوېږم دغه کېږم به بس مونږ ته د کور طرفه دا دغه وروڼه راته یې ژړاوئ د رو خاندان کې دا نوم خور شي خاندان نه پس بیا معاشره کې معاشرې نه پس پوره علاقه نه پس دا نوم بالکل مشهور شي بس مونږ آخر دغه شو په دې وجه مونږ بګړاو شو چې مونږ اوس څه وکړو نه په کور کې زیشتي نه په معاشره کې زیشتي نه په علاقه کې زیشتي نه په بل ځای کې څه زیشتي یو ځای کې مونږ سترګې نه شو لګولی هر سړی مونږ ته اجرا نوم باندې اواز کوي اجرا نوم باندې اواز کوي دې د وجې مونږ د کور نه راوځو د بالخانو ته راشو بالخانو کې نور خلک نه پرېږدي څوک اجراګان ولي څوک د چا نه ویښته کټ کوي څوک د چا څه څه زیاتې کوي څوک د چا نه پیسې اخلي څوک د چا نه بتۍ اخلي څوک څه ظلمونه کوي څوک څه ظلمونه کوي خو تر وسه پورې د دنیا اجراګان لاړل مړه شو او دغه شو څوک ګنجي شو دغه تېر کال په خپل ځانې خپل خبره کوم زما نم تېر کال ویښته کټ شوي دي دا به زما بیا دوباره ویښته راوختلو ما ته انصاف نه دی میلاو شوی دی نو داسې لکه نور ملګري وفات شو مړه شو خلکو وویشتلو هغوی ته هم انصاف نه دی میلاو شوی لکه مونږ به داسې ژوند باندې نور څه وکړو مونږ به څه وکړو دې ژوند باندې لکه انصاف نشته دغه نشته کور کې لکه د ښځو نه زیاته په سختۍ باندې مونږ ناست د سپو زندګي زمونږ نه ښایسته ده زه خو پلار ته بار ویم زه خو ته یم زه تبلیغ کې ځم دې کې ځم هغوی نه تبلیغ مبلیغ کې مه ځوئ دغه ځای ته لوئ ښه دی پلار سره رابطه کړې زه پلار سره بار رابطه کوم که زما لمبر هغه نه چته زه ورته د مشر د لمبر نه وکړم که د مشر نه چته د دکاندار لمبر نه ورته وکړم خو هغه نه وایي زه نه منم مه پرېږده دا فیلډ چې پلار ته رنګ وکړي ته ورته څه وایې زه ورته یم زه 4 میاشتو له ځم یا پلان کې لکه داسې دا فیلډ پرېږدم او زما اړه تور شوی دی دې فیلډ نه دوی کې سختي ده او ظلمونه دي زیاتې دي وال ټکول دي پکې هر ټایم وال ټکول یا هر ټایم ظلمونه زیات دي نو زما پلار ماته وایي چې نه دا فیلډ مه پرېږده دې فیلډ کې یا نه صرف همدا یوه خبره کوي چې نه بس هم دې فیلډ کې به دا فیلډ به نه پرېږدي وایي دې فیلډ کې به یې دا فیلډ به یې مه پرېږده او بله خبره دا ده چې زه چې وړوکی یم نو زه پلار ورکړی یم جیل کې داسې جیل دی هغه ته چې هلته کې دونه روټۍ ملاوېږي وچه کړه څه هغه به ته په اوبو باندې پستی ما 3 کاله په هغې کې تېر کړل په ما باندې پلار تېر کړل هغې نه پس زه راووتم زه ښه سم دم شوم زه د ثوابۍ نه بوتلی وم زه ښه سم دم شوم ما به جماعت کې اقامت هم کوو ما به اذان هم ورکو زه بالکل سم شوی وم او خپل لکه جماعت صفایي به مې هم کول د شپې به 2 بجې 3 بجې به لاړم جماعت به مې صفا کړو وړوکی ورور به راسره و مدثر نامې ده هغه به راسره و او هغې هم اذان یې زده کړی و ډېر وړوکی د 2 کال و هغې هم اذان زما نه زده کړی و نو د هغې په باوجود به هم ما ته پلار لګیا وایي ته نه یې سم شوی ستا تله راتله کاږه واږه دي ستا حرکتونه کاږه واږه دي ستا لاسونه کاږه واږه دي ستا دا شان شوکت کوږ دی نو ما ته یم که زما شان شوکت کوږ دی او که زما حرکتونه کاږه واږه دي نو زړه خو مې صفا دی که نه نیت خو مې صفا دی مونځ اودس خو کوم سبق خو ویم که نه بس دې د وجې زه دې فیلډ ته راووتم پلار د لاسه بس حکومت نه که مونږ غوښتنه وکړو نو حکومت خو مونږ ته انصاف نه راکوي نو درخواست ته دپاره ورکړو څنګه چې لکه ته اوس نن سبا انصاف نه ملاوېږي مونږ ته هغه سپورټ نه ورکوي هغه مونږ لاس نه راکوي مونږ سره ودرېږي نه مونږ څه لپاره غوښتنه وکړو مونږ څه له ووایو چې حکومت ته مونږ له انصاف راکړه مونږ له انصاف راکړه الله ته سوال زارې کوه الله ته لاسونه جوړ کوه الله خو راکوزېدی نه شي چا نه کې زمونږ درخواست داسې خاص نه اخلي هسې په پرچې باندې لیکل وکړي او هغه پرچې چې مونږ د تاڼې نه راوځو هغه پرچې پولیسواله واپس وسري غزارې کې سیټ ته ځکه چې نن سبا د پیسو زور ډېر دی چې پیسې سرې نو مور پلار به دې بچې ګڼي خپل لکه د مور پلار خبره کوم مور پلار به دې بچې ګڼي چې تا سره پیسې نه نو هغه مور پلار درته هم سلام نه کوي بچې درته وایي نه چې پیسې د کور ژوند او د دغه ځای د بالخانې ژوند په دې کې څه فرق شته ډېر فرق شته دی دغه ځای کې خوشحاله زه دې ژوند کې خوشحاله یم دې ژوند کې زه په دې خوشحاله یم چې که دلته ما ته اوس یو سړی اجرا ووایي یا ماته خواجه سرا وایي یا ماته نرخزی وایي یا ماته اپي وایي یا قورببو یا بل څه نوم واخلي نو زه یم چې زه یمه ولې د کپړې ما داسې اچولي دي زما شان شوکت زما ویښته داسې دي زما لهجه داسې ده چې هغه نوم ماته ویلی شي خلکو چې په کور کې څنګه ومه هغه ټایم کې دا نوم ماله نه و پکول پکار هغه ټایم زما پلار له دا کول پکار چې زما په سر یې لاس کېښودی وي چې ته زما بچی ده ما سره پلار په ټولو وروڼو خویندو کې به ما سره بدل چلېدو ما سره به بدل چې نور وروڼو خویندو سره به مې یو شانتې و ما سره به ولې ما سره به ځکه بدل چلېدو چې زه یې جړا وم کور ته څومره ټایم وشو چې نه زما کور ته 15 کاله وشو
مور مې ژوندۍ ده. خویندې وروڼه دې شته؟ خویندې وروڼه مې هم شته دي.